عزیزانو زه حیران یم چې زمونږ د دې ملک نه څه جوړ زمونږ دا ملک دی وخت کې داسې شی دی لکه سړی چې اکسیډنټ وکړي لاسونه ماتي خپې ماتي سر ماتي خېټه یې شلېدلي او اسپتال ته یې راوړي نو اسپتال ته یې چې راوړي ډاکټران حیران چې دا خو ټول چپ چور دی نو اول علاج یې د کوم ځای شروع بیانې دغه مثال دی زمونږ د ملک یو غم چې جاړي بل غم به پیدا بل غم چې جاړي بل غم به پیدا بل غم چې جاړي بل غم عزیزانو مونږ یو غم جړلو چې بھائی په دې پېښور کې شیعاګان موسیقي او سنیان موسیقي شیعاګان خپل کار کوي مونږ خپل کار کوو مونږ جلسې دې د پاره کوو چې په دې ورځو کې سنیان داغي مجلسونو تلاړ نشي او داغي جلوسونو تلاړ نشي زمونږ غرض د جلسو نه دا چې راځي چې د سنیانو لمون خپل شغل جوړ هغه جنجال لا ختم نو چې پکې بل فتنه سر اوچت کو دیوبندی او بریلی جنجال پکې جوړ شو دا بریلی دی دا دیوبندی دی دا بریلی دی دا دیوبندی عزیزانو بار بار صفایانې زه نشم کو بله خبره ده چې زمونږ د ملک دا دستور دی د قصه خانه کې یو جلسه وه قاسم علي خان جماعت کې زه ورته نه وم راغلی نو ما ته یو خط راولېږلو څوک هلک او خط کې لیکلي و چې ته دې جلسې ته ذکر رانلې چې تم بک گئے ہو 10,000 روپے پہ تا 10,000 روپے واغستے او جلسے ترانغی لہذا تا خرچ شو نما تا خندام رالا جڑام رالا چی مونگا دا تفلانو پلاس کے اسرالی تفلان بم را پاسی او مونگ تبوئی تم بک گئے عزیزانو 10,000 روپے خود سکے انشاءاللہ العزیز د بجلیګر مولا لاس د مفتی محمود پلاس کې اخوې شوی په 10 کروڑ بم نه خرڅېږي په 10 کروڑ 10,000 روپے یا 10,00,000 روپے کما غسته نن بزهم مولانا عبدالباقی وے تاسو پوه شئ زما عزیزانو عرض داو چې دا سوالونه په دې ملک کې ټول د امریکای چالونه دي شیعه سنی جنگول دا د امریکای چال دیوبندی بریلی سوال اوس ولی را پیدا شو بل دا چې زه تاسو ته هغه پمفلټ اوخم هغه دومره اشتهارونه به درته اوخم چې په د پاسه ونې جوړې کړې دي او په ونو کې د ټولو کافرو نامې لیکلي دي او یو نامه پکې د دیوبندیانم چې دیوبندیانم کافر دي دا په سنو میں کپڑے مپڑے چپکے ډېرې جوړیږي پنجاب کې فیصل آباد کې شوی دي او پېښور کې ایجنټان ناستی هغې تقسیمۍ لګیا دي هغه ما ورکو دلته پولیس ایس ایس پي ته ډپټي کمشنر ته چې دا وګورئ دا دیوبندی بریلی فساد اوس دیوبندیان جوړی او کدا الواخوارو ته بله درته وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس دوی بدرته وایي چې دا ګستاخ دي دا دیوبندیان بے ادب دي دا دیوبندیان اولیاء نه مني دا دیوبندیان پیران نه مني دا دیوبندیان بزرگان نه مني دا دیوبندیان رسول الله نه مني دا دیوبندیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر وای نور ورته نه وای دا خبرو باندې عوام خو عجیب دماغ خلق دی الله دې امان راکړي د عوامو ته څه جلسې کوي والله کمیړه غواړي دا نن کرکټ ته څومره ناست وای پوس پرې کړو لکونه خلق نن کرکټ ته ټوله ورځ د جمعې مبارک ورځ او دغه ځای پورې چې غونډس کې مګلې هغوی ته ناست پوس پرې کړو دې قوم ته جلسې کوي که څوک کرکټ ګراونډ ته نه ورغلي ټوله ورځ به ټي وي ته تېره کړي او کتلي به وي او د هغې غونډس کې به هم د عمران خان لیدلي چې په کوم ځای پورې او ورته ناستې څوک وی دا بورې دا ورته څوک ناستې دیوبندي بریلي خبرې کوي شرمېدلو دغې ته میدان ته راوځئ د دې خلاف جهاد وکړئ تاسو په دې ملک کې وکته چې هغه ورځ په لاهور کې د ښځو د اسلام خلاف جلوس راوویست ښځو جلوس یې راوویستو چې څوک وایي
چې په دې ملک کې به اسلام راځي. دا ډنډې ګورئ، د قومي اسمبلی ممبرانو ته دا ډنډې ګورئ، دا ډنډې به در باندې ومنډو که په دې ملک کې د اسلام نامې واغسته. دا ستا ملک شو، ته دلته ناست دی. سوال د دیوبندي بریلي نه دی، سوال د خېټې دی. په اسلام کې وګورئ چې د زیارتونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي؟ ما په خبرو پوهېږئ؟ زیارت حاصلات خوړل یعنی زیارت باندې منجور کېنول او ټوټه غوړول او غټ کټی ورته کېنول، جارو په لاس کې ورکول، ښځې وله راتلل او په هغې جاروګانې وهل او شکرانه اچول، دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي؟ که دیوبندیانو بریلیانو تر اوسه پورې په اسلام کې دا مسله نه حل کړي، سبا به د اسلام غټې غټې مسلې په اسلام کې دوی څه فیصله کوي؟ اصلي دین قرآن او حدیث ته. قرآن او حدیث کې راشئ وګورئ چې د قبرونو حاصلات خوړل په اسلام کې څنګه دي. راشئ وګورئ. پروسه کال په بو کې موټر خراب شو، زه ما زیارت ته ننوځم. زیارت ته چې لاړم د مین روډ نه تر زیارته پورې یو بازار جوړ دی، کوچی بازار جوړ دی، مینه بازار جوړ نه، الکان ته ناستی ګوره بازار جوړ، الکان ته ناستی او ښځې ته زیارت لځي. راشه خورې راشه، وخله خورې وخله، او راشه راشه راشه، او وخله وخله وخله. داسې دي که نه دي؟ تاسو نه دي کتلي؟ تاسو ته پته نه ده؟ ښه، بیا قبر سره یو سنډا کېنولې او مالګه ورته پرته وي. په دې دومره عقل الله دې چې موږ نه عقل را نه ووتو. داسې خیره راته چا کړې ده چې الله دې د انسانیت سر در نه لرې کړي او د خر سر در پورې خدای وتړي. د خر سر مونږ پورې د خر سر تړلی. لږ سوچ وکړه بدبخته او کم بخته. زیارت لاندې که نیک عمل کړی نه خو به لاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي، نو پاس د هغه د شکرانو او پیسو ته څه ضرورت دی؟ او بیا په دغه پیسو لږ سی ای ډي غوندې تحقیقات وکړئ چې دغه پیسې بیا ځي چېرته او کېږي پیسه. والله په دغه پیسو شراب څکلی، په دغه پیسو جوهري کېږي، په دغه پیسو زنا کېږي. اوس مونږ کوایو چې دا ګناه ده، وای دا اولیاء نه مني، بزرگان نه مني. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه مني او بشر ورته وایي. او قرآن ویلی دی زمونږ څه کار دی؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اے پیغمبره د خلقو ته ووایه چې مخلوقه زم ستاسو غوندې بشر یم. یوحى الی، زما او ستاسو بشریت کې فرق دا دی چې ما ته وحی کیږي، زما الله سره رابطه او تعلق دے اور تاسو تدا نہ کی. دیکھو گورئی دی پیغمبر نو اپنے آر بشر کہندے نہیں، جیسے وہی کہنے پیغمبر نو کہندے کہ ساڑھے آر بشر انا للہ زم بندے. دیکھو گورئی تم انسان ہے او ضیاء الکم انسان دے تو په ایمان وای چې تو ضیاء الک یو شان. اب خبره کوي لگا ہوں تم انسان ہے او دا اوس زمونږ نوې گورنر صاحب چې ولګي دا دام انسان دے ناول خدا دے خار اوس چې په لویه مرتبه کې ناشته نو تو هغه یو شان. زه انسان یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دے، زما او دغه انسانیت یو برابر تو بستغه داغه مقام او زما مقام اغلا په بشریت کې الله دا مقام ور کړو چې په بدن باندې به ټول عمر کې مچ په کوم لار به چې تیر شو درې ورځې به دا غلار نه خوشبوئی تلا. درې ورځې یو وینځه و وینځه د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه بول په لوخي کې پراتو او وینځه ته وی چالو خواله بار توي کا هغه صاحب زخه تګ شوم د شپې ما خاص کلی دی مال چې جوړو بوي. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بی بدکار دې کړه بیا د سم کوا تپوس کوا خدا ستاد وو پښتو نه با د خلینه د مشکو د عنبر خوشبوئی د پیغمبر زمون بشریت یو برابر. دا د علماء دیوبند عقیده ده، دا د علماء دیوبند عقیده ده چې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی و تبارک
مرید ولا د رسول الله د روزه ګردا راوړې و ګردا الته چې جارو یا ګردا هغه ګردا پرنجو کې مکس کړي و د شپې به سترګو کې اچولا چې دینه بهترین رانجه بل نور څه کې دیش. دا علماء دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه اب پمفلٹ کا تاسو وګوره عقل بم حیران شي چې دا څه شیطانت ته. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه پروسه کال زه دلی ته تلم داغه خانقاه داغه خلوت داغه قبر داغه کور چې ما ولیدو نو یا زما عقیده روپای کې په سلور نه و والله العظیم چې پښپاره نه. مولانا اشرف علی په خپل بزرګو لوی ولی داغه التکشف یو کتاب دی التکشف ایک لیکلی دی چې یو بزرگ بل بزرگ تراغه چې د دې قبر حال پته مخ شوق دی چې د قبر کې لاندې څه چلی دی. وی اولیاءانو نیمن اولیاءانو منجن روٹی خلاصانو نیمن اولیاءانو نیمن ولی دے پیر دے خاک اسے اپنی ولی دے گلی دے کتیاں دے پیر دے خاک اسے اپنی سمجھ ولی نیمن ورشد غلجو میاں صاحب مترے سر غلجی کلے دے قسم پا خدای دے چی پجون والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹکے ور کڑے پجون راشی چی اگر تاریخ در تو خیم او بیا اگر پٹکے واللہ العظیم چی ما تو خود پا خوب کے ویدا پٹکے دے خو پا ویخا میں تنگاوا ما او اگر شے چی کم پا خوب کے راتا خود لے اگر شے دا مرگ نرستو پا کفن کی میولی دو غارے نیتاو پا ویخا پیغمبر والا پٹکے ور کڑے پیغمبر نہیں من پیغمبر چ سکھ من یا خو کافری اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ دا خو ټوله دنیا وای یو کروڑ کال چ لا الہ الا اللہ وے جنت تبلاڑ نشي چې ترسو دی محمد رسول الله نی وے. عزیزانو وکه دی عزیزانو مولانا تانوی وای چې بزرگ ورته وی چې سورج پس کزم مرشم نو تراشا او زما قبر کې ما سره قلم او کاغذ کېدا او درې ورځې پس بیا راشه نو په ما لاندې په قبر کې چې ستيري اب مې په کاغذ لیکلی او پاس به کاغذ پروتي او بیا والا وې ګور سورج پس چا بزرگ مرشو دور سره کاغذ او قلم په قبر کې کېخو چې کېخو درې ورځې پس ورغه قبر د پاسه قلم هم پروت او کاغذ هم پروت نو په کاغذ کې لیکلی دي چې بچیا د قبر معامله چې وا ذوقي وا سکل سره تعلق لرلو ما وسکلا او تر روانه او به سکه نزوس په بیان تا پویول نشم چې ما باندې قبر کې څه معامله وشوه خو دومره ایمان لرا چې پیغمبر په حدیث کې د قبر متعلق څه ویلي دي والله ما سره مغه معامله وشوه. علماء دیوبند عقیده دام دا چې په قبر کې مړې د قبر حال لیکلی شي او پاس په قبر بل ته یې خودلی دا د علماء دیوبند عقاید دي. خبره دا ده چې دې تفصیلاتو کې درته زم نه او صرف دومره درته وایم چې نن که شیعه سنی فساد په پیښور کې بکېده نو بهم ذمہوار داخله کی او که بریلی دیوبندی فساد بکېده بهم ذمہوار داخله کی. عزیزانو د گاڑی خانه جماعت کی سچ ده گاڑی خانه جماعت کی 30 35 40 کالو نا دیوبندی امام را روانو دیوبندی امام هغه دیوبندی امام موز روانه طریقه کې ده اوس راغی دو سلور چ لپنگان مپنگان رایوځي شوی دي درود پړسی ته اٹھو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس چې تاسو پاسې چې پاسې رسول الله راغی نو تاسو خو د رسول الله متعلق دا عقیده ده چې هغه ارزه کې حاضر ناظر دی نو چې اوس راغی نو اوس نمخ کې چرته ما په خبره پوه تاسو چې وایي چې اٹھو حضور تشریف لائیں تو ان سے پہلے کتنے آئے کیوں آ گئے تھے نو صاحب دا جنجال الته په جمعات کې جوړ کړي دي بل درته چې په حدیث کې اصلي دین شپږ زرا شپږ سوا شپږ شپږ آیاتونه د قران دي او 13.5 लाख حدیث ذخیره حدیث تا په دې کې 3.5 حدیث د احکام دي او 1500 آیاتونه احکام دي سلور زرا روایتو کې تاسو اذان سره وخایي چې چا اذان نمخ کې درود ویلي یا اذان نرستو درود ویلي چرته وخایي مونږ به هم شروع کو کړ مونږ خله خو نه ماتي لکه یو قادیانی ماته یاره تاسو زمونږ د مرزا غلام احمد ولی نه منئ په پیغمبرای مال زمونږ کور نه ورانیږي چې مونږ یو لک سلیری زره پیغمبران منو او دا یو نه منو کورم نه ورانیږي خو راته ثابت کوي چې دام پیغمبر دی نو یو لک سلیری زره کې بدام تل تاسو خیال راغی
زمونږ څه بیړي پې غر کړي نو ویل خو ویې منئ نو مال اول خو نر ثابت که چې دا نرو که ښځه وه که ښځه وه ښځه پیغمبر کېږي نه او که نرو د نر حیض نه کېږي او نه بلاربېږي نو اول خو دا ثابته که نو بیا به زه په پیغمبری ومنم نو عزیزان اوس مونږ ته ثابته خو کوي چې اذان نه وړاندې درود ویل رسول الله کړي دي حضرت بلال کړي دي عبدالله ابن ام مکتوم کړي دي عمر فاروق کړي دي عثمان ذی النورین کړي دي حضرت علی کړي دي حضرت حسنین کړي دي امام ابو حنیفه کړي دي امام شافعی کړي دي امام مالک کړي دي امام حنبل کړي دي چې چا کړي نو زم کوم کنه په خبر ګورون شي زم کوم کنه ما جګړې څه کار دی تاسو سره د جګړې کولو فساد څه کار دی خو دلیل سره وخایا چې دا پلانی امام کړي دي پلانی صحابي کړي دي پلانی روایت کې راغلي دي زم کوم کنه بل درته بیا پاسې دا چا راشي ان الله وملائکته یصلون علی النبی د دې په ضمن کې ټول تفسیرونه وګورئ ټول چې پیغمبر باندې درود ویلو طریقه اسلام څه ویلې ده راشي وګورئ نو زما عزیزانو خدای د پاره شر مه جوړوئ فساد مه جوړوئ دیوبندیت دا یو کاروان دی دیوبندیت هغه شی و چې د دیوبند مدرسه دې دپاره جوړه وه چې د دې ملک نه انګریز ورک شي ملک نه انګریز ورک کو د انګریز پر کټي پریښي دي دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او نن جلسې ته دې دپاره رالمه چې بعضې خلقو دا پراپیګنډه کړې وه چې د بجلیګر ملا دماغ خراب شوی نو زما عزیزانو زما دماغ به انشاءالله تر هغې پورې ټیک وي چې تر څو پورې د خراب شوي دماغ والاو لاشونه مې خاورو ته نه یستو دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک په دین پورې ټوکې کوي دماغ د هغه چا خراب دی چې څوک دین پورې مسخرې کوي دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین نه کھډاونه جوړه کړې ده دماغ د هغه چا خراب دی چې چا دین د خېټې او د روټۍ د پاره ذریعه ګرځولې دماغ زمونږ نه دی خراب چې مونږه د لاس مزدوری کوو او روټۍ پې خورو محنت کوو او روټۍ پې خورو دماغ زمونږ نه دی خراب دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک د زیارتونو شکرانه دماغ د چا هغه چا خوراک دی چې د چا خوراک د پیرانی پیر صاحب یو لسمی دماغ د هغه چا خراب دی چې د چا خوراک ذریعہ د زیارتونو مالګي دي دماغ د هغه خراب دی دماغ زمونږ زما عزیزان خبره کلاو ده او صفا ده دا علما ناس دي دا مولانا سنجان دے سلور کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې علم زده کړی سلور کال په سن 65 کې زه حج ته تلم او تاسو د خار خلق را پسې پراپیګنډا کړې وا چې بیت الله شریف ټیکے دیندا ہے تے او جان نہیں چھوڑدا ہے تے حج نہیں کیتا تے مدینے پاک نہیں گیا دا لوی عالم ناس تے دے په خدای او پاغه حدیث وای چې په مدینه کې تا زما دعوت کړو کنه په مدینه کې د پیغمبر خاص ځایونه تا ما ته خودلی دا زما د مرګرو تاسو تباسو کو دیوبندی بریلی عزیزانو دا خو پټه خبره نه ده د دیوبندی بریلی جګړه پسدا ما په خبرو پوهیږئ تاسو ما خیال ده نوی دماغ خلق یی نوجوان طبقه یی ماشاءاللہ په خبره پوهیږئ د ارشی بنیاد معلومه وا چې جګړه پسدا زما جلسه په قصخانه کې ولیدا او ستا جلسه په چوکیاتګار ولیدا پکاردانه ده چې دا ټول جلسه هم پکاردانه ده ته قصخانه کې ولې لګیاي او زپه ته چوکیاتګار کې ولې لګیاي او زه قصخانه کې ولې آیا ستاو زما خدای بیل ده ستاو زما پیغمبر بیل ده ستاو زما قرآن بیل ده
ستاو زما مذهب بیل دے ول ستاو زما جګړه ولې نو جګړه عزیزانو د دې عوامو او د هغه عوامو نه ده چې کوم چوک یادګار کې جلسې تناستی جګړه د دې مولیانو او د هغه مولیانو ده په دې خبره پوهیږئ تاسو ټول پاک یو قسم په خدای دی چې تاسو زبرګان یې مونږ به دوزخ ته روان یو تاسو به جنت ته روان مونږ به دوزخ ته تاسو به جنت ته ځئ تاسو خالی یو ذهن یې د خدای په عظیم قهر تاسو مونږ اخته کړي مونږ په بلا اړولی یې او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری بادشاہان پا بادشاہی کے غداران دی اور درویشان پا درویشی کے غداران خلوت کے ناستی لاس ولور کی اے دوانا پا میں نو باسے آگا دا سی یا اللہ کامیابی یا اللہ اور تلاس تش ولور کا جی دعانا پا میں انو بس خواہ زا زی در تخیب سی تاسو خیال راقی نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری نو جگڑا زمون او داغا ملیا زمون جگڑا صدا زمون جگڑا دادا چھے دا لاس خدا پاک محلت لدر کرے پا دے لاس با تا مزدوری کے محنت بکے تجارت بکے پا آگے گئے گٹھے اور تبے خورے ملا تخصیص نشتا چی ملا با تجارت نہ ملا با مزدوری نہ کئی امام ابو حنیفہ نہ لوئی چوکو پیدا بشی امام ابو حنیفہ کدزمہ کے پسر مسلمان نو زما دے پا خدا قسمی چی دزمہ کے پسر دے اسلام وجود نشتا تاسو گو رئی امام ابو حنیفہ با تجارت کولو محنت بے کولو پاغی بے روٹے خوڑا واغا بے ٹھیک شو جی دا لوئی لوئی اکابر و علماء دا ٹول تاجر پیشہ خلق مولانا حسین احمد مدنی جیل نراغے تنخواہ والا ناظم وروڑا حساب اکڑو چی ما دمرا ورز درس کرے دے او دمرا ورز زنوم نو دا درس دا ورز پیسے واغستے و باقی واپس کرے او با کسوک دا سی زما عزیزانو جگڑا دا اغوی وی چی پا زیارتونو چی کمی شکرانے اچولے کی دا رواج اسے دا عقل خبر سرکو مسئلہ پرید کنی غیرت پکیرہ میدان تا دیشی دا خود جگڑا خبری ندی را میدان تا شیچ خبری پیو اس پا جماعت کے لگے کہ اجے لوگ بھی آئیں بے شرم بے حیاء ایک مرداد قبر وچ ملائکہ نے پھڑے ہیں تے ملائکہ نے انہوں ہتھوں پھڑے ہیں تے انہیں کہے کہ او بے شرمو کنوں ہتھوں پھڑے ہیں تو اس خبری قرآن و حدیث تے بلتشتا دا علماء دے ہوئی اصلی دین تشے دے قرآن و حدیث تے اللہ کراش شئی کہ انسانان یہ سر در پوری عقل در کیوی قرآن شپک ذرا شپک سوا شپک شپیتا آیاتا دے حدیث بخاری مسلم ترمذی موطا امام مالک ابو داود دا کتابونا بکیدو دا شپگت کتاب دی دا اصلی دین دے کپ دی کتابونو کے دا وا کہ پا زیارتونو مالگی کے دی او زیارتونو لچیلی بوزئی داغے حاصلات خوری داغے منجورانو زامن دے پہ باندے خزیوتی کئی او داغے منجورانو زامن دے پہ شرابس کی کپدی کتابونو کی وو راسی مانا گیرا کلا کئی پخرب سور شم دخر لکای با پخلک او کنو نبیان زورندوم سرلان دے اخ پہ پاس دے زورندوم چه دا سدے ستادا خیطه دا چرگانو قبرستان دے او دا گدانو چه دانے در نپس پیگمو ویستی نہیں پریدم یوا دوما خبر دادا چرا شئی قرآنو گو رئی چه دا غیر اللہ پنوم نظر کول
وما اهل به لغیر الله. یو سړی دا وی چې کما لاره واغستا نو زبا د پیر بابا په نوم یو ګډه لالو، د کاکا صاحب په نوم به یو ګډه لالو، د اتک صاحب په نوم به یو ګډه لالو. راشئ قرآن او حدیث کې به وګورو. کدا مسله وا ستا او زما د پلار دشمنی نشتا، کدا مسله وا خو راځئ دا ګډان به مونږ هم بیا خورو که نه. راځئ کدا مسله داسې نه وه او دا مسله داسې وه چې نظر عبادت دی او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک دی. چا چې د الله نه سوا د بل چا په نوم چیلې او ګډ او چرګ ومنلو، دا ګډ د خنزیر نوم زیات پلیت دی. دا ګډ په بسم الله یا الله اکبر هم نه پاکی نه حلالیږي تر هغې پورې چې تر څو پورې د دې ګډ د نظر منونکي د ګډ په ژوند د دې خپلې عقیدې نه توبه نه ویستي او هغې نه بعد په بسم الله الله اکبر لال کړی نه وي، تر هغې پورې دا ګډ نه. قرآن وګورئ، راشئ حدیث وګورئ، دا خو زما د پلار د کور جایګیر نه دی. باقی پیران صاحبان دي روره، زه خو د پیرانو خلاف نه یم، زه ځان له پیر کېده غواړم، اوس کمزوری شم، تقریر کولی نه شم. وایي مپاله که مسپاره خدای به درکړي په تیاره. مپاله که مسپاره خدای به درکړي په تیاره. زه ډېر خفه یم چې ملا شوی. رشار ته هم دغه غم باندې که اخته وی لوی مزې به وسه. هغه ورځ مې وی دی خوا وګورئ د پیغمبر نه لوی پیر څوک و پیدا به شي؟ د هغه نه وروستو د ابوبکر نه لوی پیر څوک و پیدا به شي؟ د عمر نه لوی پیر څوک و؟ د عثمان نه لوی پیر څوک و؟ د علي نه لوی پیر څوک و؟ د حسین نه لوی پیر څوک و؟ مونږ سره خو دلته شیعګانو موسیقي شیعګانو زه خوښ یم، زما هم ډېر خوښ دي. ګوره امام حسین هم لوی پیرو و که نه؟ په کربلا کې په خیمه کې بچیم ناست دي، او د خاندان رسول بیبیان هم ناستې دي، او د باطل په مقابله کې توره رایستې ده، او په میدان کې د یزید په فوجیان هم رایښي دي. کړي دي که نه دي؟ نو ته خو په 72 کسانو د زرګونو فوج مقابله کوي، او نن شیعه لکونه او کروڑونه دي په دې دنیا کې، بل له سپېړ ورنکه 1400 کاله وشو ځان یې په وهلو مړ کړ. هلکه دا څه کوئ؟ خدای هم خوار نه کوي. هوی سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو، سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو، اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں، حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں، شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں. او شیعہ حضرات، او بریلیانو حضراتو، راشئ که د ناموس محمدي عاشقان یی، نن لوی جهاد ستا د کابل په سرحد روس سره شروع دی. نن لوی جهاد ان قریب تیار دی ستا د انډیا په سرحد باندې. زه ته به دلته په مالګو جګړې کوو او په قصه خانه کې د بیا ناسونه ته وګورې درته به ګرځي. زه ته به په مالګې سټي او ملیانې به واوره. پنجاب ته تللی وم، په یو عرس ورپېښ شوم. عرس تاسو ګورئ فلانی بابا کا عرس مبارک. لکه ای د خدای قهر منیسا دا عرس کوم عرس دا څه کې لیکلي؟ ما ته وښایئ چې زه هم شروع شم که نه. زما دا ایمان دی. تاسو ته پته دی زه خو یېرېدو والا نه یم. او سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. زه خو یېرېدو والا نه یم.
जेल ने यरेदो वाला नहीं दा किस्म दखदी यरेदो वाला कम शे च मा त हक साबित छी वल्लाह च वो जाया में सो कट गई च बरमलाए हुए ठीक दा कोर्स मा तो है बिया जमुंग दमल कोर्स प खबर और प जियारत द्रे औरत दबले गगी द्रे औरत आओ चवई असी गोर दाज खारे जो बचे मैं तासु दा खारी अंदामो जे शहरियां पीछे चेस के मार दे कसम को खुदा दे जमा खारे अंडर को जख्तल खारे मां खास तासु जे गिर दे से जखार के ना से जम खारे मां दामो जे शहरियां पीछे चेस के मार दे ना चेस के मिस के वाला मैंने वक्त के दी मियां के सच्चा काम सच्चा काम क्या सच्चा कवाली शरीफ कौन आंदे किया कराचियों फलाना ओ सुचियां श्रावा के अंदर सुन के यहाँ आई ना तू सुनने वास्ते दशपेजम लाड़ मुंग मालक के वादो कवाली हुए अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या दा कवाली वजी अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से दासी और सरहद से चलम को अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से तासुआई पई चिद पैगंबर दुम्र तारीफ चे खुदाए पी बीजत के दाब खुदाए गवारे की ईसायानो ईसा अलैहिस्सलाम सरा दुम्र मीना ओकड़ा चे द खुदाए जुए वर्ता हुए नो पे काफिर शु कनिश दाए कवाली व सार माता हुई चे मौली साहब सुने राती मैंने क्या दादा कि जी सुचिया शाह मैंने कि ए दस के राती ए शायर जड़े अशार कहंदा आया ए बड़े सुचे हैं कि कुरान बहुत सुचा है वेले कुरान बहुत सुचा है मालूम कितने पैसे देते नहीं वेले 1000 रुपया मनमलू 200 दे दे कि मैं एक सूरत कुरान दा पढ़े कुरान उन अशारा से ज्यादा सोचा एक साबत सूरत पढ़ने ते 100 रुपया नहीं देने ते दबलेबार नु राती 1000 रुपया देते ही ते दबलेबार दे अल्फाज भी शिरक और कुफर अगर मुर्दे और जियारत और वली तुसी कवालियां और दबलियां के बख्शवान दो ते फिर मां प्यो जब मर जान देने ते घर च मुला मंगा के खत्म क्यों कर दो 40 दिन जियारत वाले दिन तुसी तालबा ते इमामा नु मंगवा के खत्म क्यों कर दो ढोलकी ते दबले ते बाजे ले जाके उन्हें दे कबर ते बजाया करो दौलियाओं पर कब्रू नु दबले बोलो द खुदा कहर निवलिया ओ द खुदा कहर निवलिया डाला सके डाले बे पूगकड़ी डाले और डोल के बोर सर क्यों मिया वही मीरा सरकार भी डाली पई जाती जमुंग बाला माने तीरी ये वगंजी पैदा करे आय मक्की गुलूना वाला चूस और साहब डुलकी गगीगी और दादा 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 कुसदा बची जमाना मौलाना ने खुमैनी नामो आगस्ता खुमैनी प्रेदा खुदा दी मुंगले आगा कुवत रा की च तमाना प कबर की ब्या केने संगा तमाना कब्रू न द चरसुन आडे संगा जोड़े तमाना क्लबू न द शराबू न आडे संगा जोड़े तमाना द सदरट खादे लेडा पर मोटर के नास्ती और लेडाए दुकानी में क्या गत्या लकान सराय चाहिए जताना सरमन को वलाड़ो बासन कर दौस बेगैरत कौम शर्मेदल कौम चाके चे हया नहीं चाके चे गैरत नहीं चाके चे ईमान नहीं तो वर्ता गोरे और स्ता खजा प्रति दुकानदार सरा पर सौदा की खबर कही स्ता सर्द प्रेकोलो न दे पैमान कदरोग राशि जमा सर प्रे कई ताला शर्म नदर कम से च कुदरत कुरान गोरे दा उलमा नास्ती वन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन कुरान वेलिदी कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम
سړو ته ووایا چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ښځو ته ووایا چې سړي وګورئ سترګې ښکته کوي. دا قرآن ویلی دی، زما پلار نه دی ویلی، زما نیکه نه دی ویلی، زما د کور قانون نه دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نن چې ښځې په لاره رواني سړو ته څنګه ګوري چې زما په لاس کې زور راشي. په اخبار کې به د نجومي خبر ما نه راشي. من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. چا چې نجومی ته لاس خودو او داغه په وینا دا عمل وکړو، دا سره کافر شو په قرآن چې کوم په محمد نازل. یا به د دوو دروازو نه بار مانه مرغو والا کینی پالګر مرغو والا، یا به ښځې مانه لاړې شي کتاب کتوله. الا هغه جي دا ته وګوره ماشوم دی سوری پې شوی نه هغه جي کتاب اوهو غیب علم تېرېده په دې سوری شوی. اوس په ایمان د غیب علم سوری کوم ځای وته په تڼاکو سټکوري شي دا ښځې پوهې کوي. و بیخه موزه چې په بوته روان یې شیخ مخکې دی شیخڼی ورپسې ده کوزڼی په سر ده د کوزې په سخنک کې واښه ورکړي دي. شیخ صاحب چرته دا کور والا خپو کې بعد لږه پبو میاست پبو میا صاحب زیارت هم لیدلې تلی یی والا د مین روډ نه چې زیارت پورې ځه بازار هم لیدلې الکان په ناشتي الته موټر خراب ما راشه دا زیارت وکا چې په ور خورالم کنه الکان په ناشتي جنکه استيري کی زیارت ته واخلا 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 خوره واخلا 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 خوره واخلا راشه کنه واخلا راشه کنه لکه دا دلې د دې علاج شری نظام دی او جابر حکمران دی والله شری نظام د ملک حدیث د ملک قانون شو او جابر حکمرانو کمانه چا د بریلیت نوم واغستو نو راشي په دې ګیره مې د سپی متیازې وکړي ته به مانه د بریلیت نوم څنګه دی کمانه چا د شیعتوب دا شیعګان به کینوم چې واورئ ټیک بدننه په کوټه کې هاکو کوي کبار روته په ټکی موجنه بار بنروزي او که خامخا د ځان بار راوتو شوق می والی دا کلاشن کوټه او لانچره او راځي چې زو یزیدیانو نه ټول ملک ډک دی غزا ده پیچې ورزو لکه یزیدیان مونږ خو نه یو کنه مونږ یزیدیان امام حسین مونږ شهید کړی مونږ شهید کړ زما د خدای په ذات قسمی او بیا مې د خدای په ذات قسمی چې اهل بیت رسول سره د چا محبت نو هغه به ایمان نه تیری د عشق تقاضا څه ده پایسک بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود مجازی شکے د سپی خپې سړی صفائی نو حقیقي شکے اهل بیت رسول سره به چې شامل نه هغه به ایمان څنګه تیری نو زما عزیزانو اصلی دین قرآن او حدیث دی زمونږ او د بریلیانو منځ کې هیڅ جګړه نشته سوا د دینا چې مونږ ورته وایو چې تاسو څومره خرافات چې د خېټې د پاره د دین په رنګ کې جوړ کړي دي دا پرې ما پرې خبره پوهېږئ دا پرېږدئ زمونږ وروڼه یې راځئ چې ټول په شریکه خپل محنت کوو دکاندارۍ کوو مزدورۍ کوو خټې کوو چابړه لګو روټۍ پې ګټو خو په دین باندې سودے بازی مکوا دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي عزیزانو که تاسو خیال وکړئ زمونږ د پیښور کې جلسې ډېرې کېږي او دا زمونږ جلسې چې دي دا د اوږې خېټې فارسي غوندې دي ځکه چې مونږ هم د سوال په اوبو جرندې ګرځو او چې زمونږ جلسو ته هم ټول د خدای خوار راځي تاسو خیال راغلی نو ما ته په دې فخر دی
ما ته په دې فخر دی، ما ته په دې فخر دی چې د دیوبندیانو جلسو کې زرګونه خلق خوار او غریب وي. ما ته په دې فخر دی او داسې فخر دی راته لکه ابو سفیان نه تپوس کو قیصر روم چې ستاسو په دې ملک دا پیغمبر چې پیدا شوی دی څنګه سړی دی؟ وی صاحب دا صفت ته پکې دا صفت ته. قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي؟ وی جی مرګري ټول خوار او غریب اوږي تږي نهر. قیصر روم ورته وی ابو سفیان ته چې مخکې مزه داغه د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. لوی دلیل د پیغمبرۍ دا دی ځکه چې د پیغمبر مرګري عمرا او سلاطین نه. د پیغمبرۍ دلیل دا دی چې مرګري اوږي تږي نهر او خران. نو عزیزانو ماته په دې فخر دی چې زمونږ په جلسو کې کل هم غریبان مسکینان معتبران خو دغه شپې وی سی آر ته ناست، د ټي وي ډرامو ته ناستی کنه جی، کلبونو کې ناستی، تاشونه کوي، پچیسیانې کوي، کرمبوډونه کوي، آسه کوي چې د پیغمبر جلسو پسې ګرځي او بیا پکې درای نه په ځمکه ناست. پیر صاحب هلکه دا خلق وایي دا دیوبندیان چې دي پیران نه مني. خدای بندگانو دیوبندیان قسم په خدای دی چې څومره پیر پرست دي دومره د ځمکې په سر نور څوک اډو شته نه. تاسو وګورئ علماء دیوبند د مولانا رشید احمد گنگوئی، د مولانا قاسم نانوتوی، د مولانا محمود الحسن رحمهم الله تعالی و تبارک، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی کفایت الله، مولانا شبیر احمد عثمانی، د دې لوی لوی علماء مریدان دي. مولانا حسین احمد مدنی زه په خپله مرید یم، ما ته بیعت کړی. تاسو خیال راغی علماء دیوبند په خپله پیران دي، اولیاء دي، شاگردان ټول مریدان دي. دا علماء ټول داغي بزرگانو مریدان دي. خو هغوی خو داسې نه دي که کراچۍ کې یو ناست دی مریدان ورسره ناست دي. مریدان وی کیا ہوا حضرت؟ بات کہنے کی نہیں. وہی نہیں حضرت کہہ دے نہیں نہیں کیا کہ مریدان نورم راتی شکه د خیالو کې داسې د توتاګر کو غوندې ټوپایم په سر کړي سپینې سپینې. او کیا ہوا حضرت؟ نہیں بات کہنی کہہ دوں. وہی حضرت کہہ دینا کہہ دوں کہ کہہ دیں. وہی چھ میرے فرشتے گئے اور جبریل علیہ السلام کو میری ملاقات کے لیے لے آئے اور جبریل نے کہا کہ حضرت میں تو کافی دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا. اندازہ ہو کہ جبریل نہ دے اور رکشے ہو دادا سے چلو لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل دور نبوت کے جبرائیل علیہ السلام سلیری زرہ کرت راغت. سلیری زرہ کرت زمونږ د آشنایان چې دي دوی وایي چې جبرائیل تیروته و خدای را لېږلو حضرت علی ته خو تیروته رسول الله ته ورغی. تاسو وګورئ یو پوسټمین د ډاکخانې چې یو غلط خط یو ځای کې واچوي دویم ځلې واچوي په درېیمه ورځ څه انتباه خوا دې خوا ورته وشي نښه صحیح کي بیا خط نه غلطه. د خدای چیټي رسان سلیری زره کرته غلطېدو خدای ته پته نه لګېده. تاسو خیال راکړئ. نو بزرگان منل اولیاء الله چې څوک نه مني خو هغوی خدای هم نه مني. په دې خبره پوهېږئ؟ څوک چې اولیاء نه مني هغوی خدای هم نه مني. نو اولیاء مونږ منو روټي خلاص نه منو دا نه منو. چراغ حضرت کہیے کام کیا ہے؟ وہی جی بس اللہ کے لیے. وہی اللہ کو چھوڑو مانگتے ہو مجھ سے جو کچھ مانگتے اللہ کا اس میں کیا کام ہے؟ اس فی الحال جندی دی اللہ کو چھوڑو جو کچھ مانگتے ہو کہ میں دے دوں. اور بیاتو ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد. تو سو آیا چې د پیغمبر دومره تعریف تکای چې د خدای بی عزتی وکړي دا به پیغمبر هم برداشت کړي ځکه د پیغمبر غرض پیژنده پکار دي.
غرض پیغمبر دنیا ته الله را لېږلی دی د پاره دی چې د مخلوق او د خدای منځ کې رابطه جوړه کړي. د پیغمبر دنیا ته د راتلو غرض دا دی چې په مخلوق خدای وپېژني. تاسو پوه شئ په خبره؟ نو زما عزیزانو هسې هغه دمکړي مرغان ناست دي، خدای راستي که په خبره هم پوهېږي که نه هسې د دیوال ته سورنی غږول دي. پیغمبر غرض پیژنده پکار. عزیزانو اول به پیغمبر پیژنې، داغه شان به پیژنې، بیا به خدای پیژنې، د خدای صفات به پیژنې، داغه ذات به پیژنې. تاسو وګورئ چې مالا د کابلای لاره نه معلومه، تاسو خدای شم نه تاسو ټول وایي د کابلای لاره مانه یو سړی تاسو کو چې کابلای ته کومه لار تللی ده، اوس ما ته د کابلای لاره نه ده معلومه، نو تاسو خدای شم. نوخار ته کومه لار تللی ده، اوس ما ته د نوخار لار نه ده معلومه، تاسو خدای شم. تا ته بس هغه لار خیم چې هغه لار اول ما په خپله پېژندلي، نو چې کومه لار ما نه یې پېژندلي زه به تا ته څه وښیم. په علم رسول پېژندی شي، بیا په علم خدای پېژندی شي. چې علم نه هغه خلق رسول نه پېژني، چې رسول نه پېژني هغوی خدای نه پېژني. نو چې چا خدای او رسول نه یې پېژندلی بزرګ جوړېدی. یو سړی چې په خپله یو لار معلومه نه خدای په خپله نه دی پېژندلی نو تا ته به څه وښیي، پیغمبر یې په خپله نه دی پېژندلی نو تا ته به څه وښیي. تاسو خیال راغی؟ عرض داو چې اول شی هغه علم نه هېڅ نشته، او اصل علم قرآن او حدیث دی. اصل علم فقه حنفی ده. بس بیا تمام فقهت دا حصر دی په امام ابو حنیفه کې. عزیزانو نن چغې مغې ډېرې دي، شور ډېر دی، خدا یاد لرئ چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و تبارک هغه انسانو چې د چا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د سراج الامتی پیشنګویي کړې. کوم بصیرت چې په قرآن او حدیث کې الله امام ابو حنیفه ته ورکړی دا بصیرت په نورو ائمهو کې نه، نور ټول ډېر لوی خلق وو. ځان لږ زمونږ ژوندم چې خدای سره رابطه او تعلق ښیي، انشاءالله ژوند مو ښه دی، او چې آخرت لم څه جوړ کړي زمونږ مرګم جنت دی. دا د پلیتې زامن د دوی ژوند هم د سپو دی او مرګ به هم د سپو. نو دغې له څه اهمیت ورکړی دی د ملک. سهار چې راپاسئ د ټپوس د بچي غوندې په اخبار سترګې پرانیږي، دکان ته چې راشي لا بسته دې کولو کړي نه چې اخبار ته دې مخکې بستې کولو که خوار شي. غریب سره لا چا لیډر کړی دی. او تاسو غریبان چاته لیډران لیدل؟ که زمونږ وس او زور نشته چې په زور یې در باندې وکړو، نو د خدای زور خو شته، د خدای زور خو شته. که نن دې ګوډی داسې ده نو سبا داسې کېدی هم شي. واخر دعوانا ان الحمد لله. دعا